مسلمانان لاړه زیات شول، مسلمانانو دنیا ډکه کړله. بل طرف ته وګوره اسلام مضبوط شوی دی ورسره. اسلام ورځ په ورځ باندې ښه ورسره کمزوری کېږي. پخوا دور کې وګوره مسلمانانو تعداد څومره کم و، دې باوجود به اسلام ورځ په ورځ باندې قوي کېدل او اسلام ورځ په ورځ باندې مضبوط کېدل. ولې هغه خلک په خپله مضبوط وو، هغه خلک په خپل کې یو. او زمونږ دور کې اگر که مسلمانانو سرونه زیات شول او په خپل منځ کې یو نه دي، او اسلام د مسلمانانو په وجه باندې مضبوطېږي. چې کله مسلمانان مضبوط شول اسلام به خود مضبوطېږي. او دا هم زمونږ غلط فهمي ده چې موږ وایو مسلمانان خو زیات شول. په دې خبره لږ سوچ پکار دی. مثال په تور باندې 100% مسلمانان دي، 80 نه زیات خو په دې کې ډلې دي، او هر ډله بل ډلې ته کافر وایي، هغې ته د اسلام نه خارج وایي. دا ډله بل ته کافر وایي او هغه بل ډلې والا بیا دومره د ښه سړي ځامن نه دي، هغه د دې نه بدتر دي، هغه دې ته نور څه وایي. بیا مسلمانان چېرته پاتې شو؟ په دغه نسبت سره خو د پخوا نه اوس مسلمانان لا کم شوي دي. ولې که هغه وخت کې لاک خو مثلا خو لاک خو وکړم، او په موجوده دور کې 100 لکه دي، خو 100 لکه کې ټول یو بل پسې لګیا دي، یو بل د اسلام نه خارج متصور کوي. د اسلام تقویت پکار دی، د اسلام د مضبوطوالي فکر پکار دی، او هغې دپاره واحد دغه طریقه ده چې مسلمان به یو کېږي. تر څو چې مسلمان یو شوی نه وي، دا د 100 پیره چغ وایي چې اسلام مضبوط دی، اسلام اړو مضبوط نه دی.